رب العالمین په ډېرو موقعو کې چې د غصې موقع به وه نو حضور پاک ته بار بار دا تلقین کړی دی چې خذ العفو د عفو نه کار واله معاف کړه او وأمر بالعرف او د خو خبرو خلقو ته تلقین وکړه وأعرض عن الجاهلین د ناپویو نه مخ واړوې راسته وکړه د حضور پاک لور وه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها او دا په یو کافر باندې په مکه مکرمه کې واده وه د هغه نوم ابوالعاص و هغه وخت کې مسلمانې او د کافر په منځ کې د نکاح حرمت نو د ډېرو مسلمانانو په نکاح کې کافرانې مشرکانې وې هغه وخت کې او ډېرې مسلمانانې ښځې د مشرکانو په نکاح کې وې نه وې چې حضور پاک ته نبوت ملو شو نو چې نبوت ملو شو نو د چا خاوند مسلمان شو ښځه کافره وه د چا ښځه مسلمانه شوه خاوند یې کافر و نو هغه زمانه کې دا حکم نو چې د مسلمان په نکاح کې د کافر نی دا حکم بیا وروسته په مدینه منوره کې نازل شوی دی نو دا زینب د ابوالعاص په نکاح کې وه ابوالعاص د مکې په کافرانو کې یو ښه مضبوط سردار دی په بدر کې ګیر شو بدر کې دی د کافرانو په صف کې و الله وروسته دی مسلمان کړی دی خو په بدر کې دی د کافرانو په صف کې و دی ونیوی شو او یا کافران مردار شو او یا قیدیان شو په هغه او یو قیدیانو کې یو د ابوالعاص حضور پاک مبارک د صحابو سره مشوره وکړه چې د قیدیانو سره څه وکړو چا وی صاحب زمونږ وروڼه دي زمونږ خپلوان دي پردي نه یو خپل یو ما پرېږدو چا وی چې صاحب وجلې پکار دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا رایه وه چې دا اویا واړه وجل غواړي او داسې به نه وجنو هر سړی به خپل رشته دار وجني تر دې حده پورې رسول الله مبارک ته حضرت عمر وی زما پکې ماما دی زه به خپل ماما وجنم وی د ابوبکر پکې زوی دی به زوی وجني او یې صاحب ستا پکې یو تره دی حضرت عباس یو دی زوم دی ابوالعاص ته به د خپل وجنې نن موږ الله ته ښایو چې خدای ستا په لار کې او ستا په رضا کې موږ نه ماما پیژنو نه زوی پیژنو نه تره پیژنو نه زوم پیژنو نه رور پیژنو که د چا پکې رور دی به خپل رور وجني که د چا پکې پلار دی هغه به خپل پلار وجني دا اکثرو صحابه دا رایه وه چې فدیه به ترې والي جرمانه او پرېږدو نو د حضور پاک هم دې طرف ته میلان شو اکثریت رایه دا وه د اکثریت طرف ته او دې کې خیر هم چې دې نه به فدیه والو پیسې به ترې والو هغه پیسې به زمونږ په کار راشي مونږ به پرې د جنګ سامان والو او دا به پرېږدو چې پرېږدو کېدی شي همدا خلک خدای پاک بیا وروسته مسلمانان کړي واقعي همغه خدای مسلمانان کړ د حضور پاک هغه ترو عباس هغه مسلمان شو زوم یې ابوالعاص دا وروسته بیا مسلمان شو د ابوبکر صدیق زوی خدای وروسته مسلمان کړ د ابوجهل زوی د عکرمه خدای وروسته مسلمان کړ خالد ابن ولید خدای وروسته مسلمان کړ اکثریت بیا وروسته خدای پاک مسلمانان کړل فدیه چې په کله مقرر کړه اوږده قصه ده چې ته به بل وخت درته وکړم خو مختصر ده یو ټکې درته وایم مصیبت دی یار یو سپیکر ټیک نه شو ټیک شو ټیک شو فدیه چې کله مقرر کړه نو دی خپلوانو ته سوال جوابونه کوي چې زموږ فدیه راولېږي
نو د ابوالعاص د حضور پاک زوم دی او ښځه د نبي علیه السلام لور ده. هغې ته مې تلا لاړه، هر چا د خپل قیدي د خپل رور پلار زوی فدیه راوړله او خلاصو به یې تب و تب. حضرت حضور پاک مبارک ته چې کله فدیه پیش کېدې، صاحب دا د فلان کی فدیه ده، اب یې واغېسته وې دې خوشې کړې، دا د فلان کی فدیه ده، اب یې ته واغېسته جرمانه او دا خوشې کړې، دا د فلان کی جرمانه ده، اب یې واغېسته دا خوشې کړې. چې کله د ابوالعاص جرمانه ورته مخکې شوه او پیغمبر مبارک ورته وکتل، نو په ژړا شو، سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. هغه جرمانه کې په هغه فدیه کې د حضور پاک لور حضرت زینب یو امیل را لېږلی، لور یې وه که نه، د زوم یې و، امیل یې را لېږلی او دا هغه امیل و چې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها امیل و. چې کله زینب ودېده او ناوې شوه، نو حضرت خدیجې د خپلې غاړې نه امیل وویسته او زینب ته په غاړه کې واچو. بعضې وخت کې مور لور د خپل کالې ورکوي، نو حضرت زینب چې فدیه را لېږله، نو هغه امیل یې په فدیه کې د پاسه یې ښودی. حضور پاک له یو اشاره ورکړله چې زما نه هم ته فدیه غواړې، زما د خاوند نه، نو چې کوم امیل ما له مور را کړی نو ام پکې واله. نو چې رسول الله مبارک ته د ابوالعاص فدیه مخکې شوه، نو سترګو کې اوښکې وبهېدې. صحابه وی الله رسوله ته هغوی خو پوه نه و، صحابه وی د الله رسوله ولې ته پې خپې، که ته خپې زمونږ د ټولو د طرف نه اجازت دی چې د ابوالعاص دا فدیه به مو واپس کړو. وی نه په دې نه یم خفه، انصاف نه به کار نه، د نورو فدیه مو قبوله کړه، دا به قبلو، خو ما له جړه په بل څیز راغله، ما ته خپلې لور یو اشاره راکړه چې بابا زما نه فدیه غواړئ نو واله. او چې کوم امیل ما ته د ناوېتوب په وخت کې د ما مور خدیجې د غاړې نستې وچولې او اب پکې واله، نو ما ته هغه وخت را یاد شو، هغه وخت چې زما دغه لور زینب ناوې کېدله، نو زما مشرې ښځې د غاړې نه امیل وویسته او هغې دې زینب ته په غاړه کې اچولو، دغه امیل دی. ما ته هغه وخت را یاد شو. په خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته خوښه وه، هغه زوړ وخت را یاد شو. نو که ستاسو خوښئ دا نوره فدیه به ترې پاتې کړو، دا امیل به زینب ته واپس کړو. وی بلکل زموږ اجازت دی، هغه امیل یې زینب ته واپس کړو. ابوالعاص ته یې وی تا پرېږدم، خو په یو شرط چې ته هغه وخت کې ستا او د زینب نکاح جایز وه، اوس منه ده، نو ته به مهرباني وکړې چې ته مکې ته لاړ شې، زما لور زینب به ماله راولېږې. هغه وی ټیک. قیدیانو ټولو فدیې ورکړې، لاړل، ابوالعاص هم لاړ. د شرط مطابق هغې ابوالعاص د حضور پاک لور زینب په یو اوښ باندې سوره کړه او د مدینې په لاره روانه کړه. په مکه کې یو کافر و، حبار ابن اسود، حبار د اسود زوی، چې هغه خبر شو، وی ښه وی پلار یې زمونږ اویا کسان مړه کړل او لور به یې مونږ نه داسې دي. هغه ورپسې راغی او زیتوا یو مقام و د مکې نه بار، هغې کې دا زینب په اوښ سواره وه او په نیزه یې واله د حضور پاک لور او لاندې یې راوغورځوله. دا غریبه زخمي هم شوه او په ګېډه یې ماشوم هغه هم پرېوته، لوی تکلیف ورته ورسېد. بیا خلکو خبرونه و چې نه ښځو ته موږ څه نه وایو، پلار سره یې زموږ دشمني ده، به ګورو کار به ورسره کوو، او دا خو زنانه ده، دا خو ښځه ده، دې ته موږ اسم نه وایو، نه یې خلاصه کړه. لیکن لوی درد هغې غریبې ته ورسېد چې زخمي هم شوه. د اوښ نه چې بنده راغورځېږي څومره لوی تکلیف وي، په اوچه ډاګه په کاڼو، او بیا بچې ته پرېوته، دا ځان له یو مسله ده. خیر مدینې ته ورسېده، خو حضور پاک ډېر داړمان و چې زنانو سره خو څوک ظلم نه کوي، دا خو زنانه وه، او بیا زنانه باندې یو سړی راځي او په نیزه پې غوزار کوي. زما لور ته خو ډېر لوی تکلیف ورساو. صحابو فیصله وکړه که دا حبار مونږ له کله هم په ګوتو راغی، د سره به مونږ ګورو، ځکه زمونږ د پیغمبر لورې په نیزه والې ده او د اوښ نه یې راغورځولې ده او ماشوم هم دې پرېوتلی دی. چې کله مکه مکرمه فتح شوه،
او د مکې د فتح نه پس نبی علیہ السلام سره صحابه حنین او تاس ته لاړل او هغه علاقې فتح شوې نو د مکې نه بار یو ځای د جعرانه ورته وایي هلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم لاړ او کېناست او غنیمتونه یې راغونډ کړل تقسیمولې اوس هم خلک جعرانې ته عمرې له ځي دا هغه ځای نه عمره کوي دې کې د حبار ابن اسود په اس باندې ډېر په تیزۍ راغی او د رسول الله مبارک مخې ته راودرېد او چې څنګه راغی بس صحابه ورته ځان تیار کړ چې دغه مونږ له په ګوتو خدای راوست دا خو هغه ظالم دی چې د خو د پیغمبر مبارک لور په نیزه والې ده په ځمکې یې غورځولې ده او ماشوم ترې پرېوتی دی دا چېرته پرېږدي خو چونکې رسول الله مبارک ته چې را مخامخ شو نو صحابه د پیغمبر نه بغیر بیا غزار نه شو کولی نو رسول الله مبارک ته صحابه الله رسول هغه حبار هغه دی راغی مطلب دا دی چې ګوتو له خدای راوست هغه دی راغی نبي علیه السلام وفرمیل ما ولیده ما لیدې دی غږ ورته مه کوې ما لی را پرېږدې نو رسول الله مبارک له راغی نو چې څنګه رسول الله مبارک له راغی نو حضور پاک ته څه وایي وی زه خو وتښتېدم مکه چې تا فتح کړه زه وتښتېدم ما وی راشه د عربو په ښارونو به ګرځې ما وی بیا مې وی چې عرب هم مسلمانېږي هلته رم ځای نشته بیا مې وی راشه د عجمو په ښارونو باندې وګرځه بیا مې هغه فیصله وکړه چې چېرته م نظم محمد ډېر صابره دی صلی الله علیه وسلم هغه له خدای ډېر صبر ورکړی دی او هغه ته چې څوک مخامخ ودرېږي نو معاف کوي او دا هغه نه هوښیار انسان هم بل څوک نشته زما سره به که زه مړ شم نو زما په مرګ د هغه څه زه دې مخ ته ولاړ یم او زه دې وخت کې ستا په مخ کې کلمې شهادت ویمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبد الله ورسوله زه د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو د شریک نه لري او ته د خدای پیغمبر رسول الله مبارک ورته فرمایل وی دړنه دا خبره کې وی بالکل دړنه دا خبره کوم فورا جبريل راغی سعید عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه وی جبريل راغی آیت راوړو خذ العفو دا الله پیغمبر معافینا کار والا الله اکبر وامر بالعرف او خلق تا خصيذنا او خایا د شریعت احکامات او خایا خلق په دې پوي کې خلق یو بل سره خصلوک کوي واعرض عن الجاهلين او کم نا پوي دی هغه سره د نا پويتیا سلوک کوي هغه نه مخړه او پروا مسله وی زما عافيه بچي معافي وی ما ډېر ظلم کړی استایلور سره کړی ما ډېر زیاتې کړی استایلور سره ښځو سره دا کار نه پکار وی کلمه خو دې د زړه نه ویله که نه وی او وی د اسلام احکامات د زړه نه منې وی او وی زه زما د لور وینه درته معاف په ګوتو ورغلی انسان بل انسان یې وی چې پرېږدم دی چېرته تا خو ډېر لوی ظلم کړی دی زیاتې دې کړی دی پرېږدم دی نه زما په دې کم خو یو نیزه زم غزار در کوم ما په دې کم خو اوښته د خېجوم یو درد دې لاندې را غورځوم چې پته ولګي چې دا آسان کار دی او که ګران کار دی نه نه لور سره یې سلام ونه کړو چې بچې ته یې معاف کړې که نه بس د الله حکم او خبره خلاصه مونږ وایو مونږ د رسول الله مبارک امتیان یو دعوت ټول کو خو د پیغمبر په طریقه مونږ یو نه چلېږي ځان ته د حضور پاک امتی وایو دعوه ښه مضبوطه کو چې د پیغمبر امتی لیکن د رسول الله مبارک سنت او د پیغمبر په طریقه عمل زموږ نشته د پیغمبر طریقه ده که یو انسان زیاتی کړي او ظلم یې کړي او تاله راغی او تا ته وایي ما معاف کا زه معافي غواړم وایي د په مخه دی ما معاف کړی او که ته ورته وایې چې نه سوال نه پیدا کېږي در باندې جرګه کوي او ته وایې نه معاف کوم اده له مشرانو سپینګیري راولي او ته سوال نه پیدا کېږي اده له کور ته راشي چې زه ستا در له راغلی یم او ستا کور له ما معاف که بیا به نه کومه ته وایې پرېږدم دی چې ته د کور مخکې ډېر خلک دي چې کور ته وله راغلي د کور مخکې ویشته دی دا جرم دی دا ګناه ده دا ظلم دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده د رسول الله مبارک د تره زوی ربیعه هغه حذیلیانو وجلی
او رسول الله مبارک فیصله کړې وه چې د حذیلیانو نه به زه د دې تره د دوی بدل اخلم، انتقام به اخلم. خو چې مکه مکرم فتح شوه نو رسول الله مبارک اعلان وکړ، وی د جاهلیت په زمانه کې چې چام یو بل وجلی دي، د یو بل وینې توی کړي دي، هغه ختم. دماء الجاهلیه تحت قدمی هاتین، د دې زما د قدمونو لاندې ختم موضوع. او دا ټولو نه مخکې په عمل کوم حضور پاک فرمایي، وی زما د تره زویو ماشومو بچیو او حذیلیانو وجلې دی، ماشوم څوک نه وجني، ما د طرف نه هغوی ته معافي ده. د خپل کور نه لومبې به عمل کوې، وروستو به پې بل عمل کوې. الله قرآن شریف کې موږ ته اعلان کوي، خذ العفو ونسا عفو، عفو نه کار والا چې څوک درنه معافي غواړي وی ما معاف کړې. وامر بالعرف، یاره نصیحت ورته وکړه، وی بچې ما خو معاف کړې، خو آینده له داسې کارونه کوي. که آینده له دا غلطي بل سره وکړه، ګورې بیا به بل څوک معاف نه کړي. که آینده له دا غلطي ما سره وکړه، ګورې بیا به زما بچي معاف نه کړي. وامر بالعرف، بچې ما خو معاف کړې، خو خدای نه معافي وغواړه. وامر بالعرف، بچې ما خو معاف کړې، خو دا کوناټي نه تباچه کوزه که بیا داسې مه کوه. وامر بالعرف، بچې ما خو معاف کړې، خو بیا لاسونه مټې مه واخه، بیا د بدماشۍ چال مه کوه، بیا خلک مه یروه، بیا برید مه تاوخه. نصیحت ورته وکړه. وامر، امر ورته وکړه، حکم ورته وکړه. واعرض عن الجاهلین، او که د دې د پاسه هم درته څوک سترګې راړئ او د جهالت کار کوي، مخ ته یې اړوه، لږ کوه خپل کار. عمل لومبې رسول الله مبارک حضرت په خیبر په مقام کې، په خیبر کې یو ښځه و یهودانه و زینب نومې، رسول الله مبارک ته په دعوت وکړو، په غوښه کې ورته زهر اچولي، او د نبی علیه السلام مبارک سره صحابه موجود دي، او رسول الله مبارک چې دواړه اوچت کړه صحابو ته مه خورئ، وی دې کې زهر. ښځه یې راوغوښته، یهودیان ورسره اوږده قصه مختصر ورته وی دې کې د زهر اچولي دي. وی او بلکل څه تپوسونه یې ته مخکې نوره موکړل، وی او وی ولې م پکې زهر اچول؟ وی موږ وی که رښتونی پیغمبر یې تا ته نقصان نشي رسولی، او که دروغجن پیغمبر یې خلاص به شو دنه اچولي. د هغې د پاسه د دواړو جهانو سرداره ښځه معاف کړه، وي زه معاف یم. حالانکه څه یې کولی شو، مخامخ ولاړو، که حکم یې کړی و چې د یو د مازدیګر وله ووهئ په توره، دې موږ ته زهر اچوي. او هغه دونه خطرناک زهر و چې رسول الله مبارک کم وخت کې ځنکدن یعنی وفات کېږي د دواړو جهانو مبارک سردار، مرض وفات کې څه وایي؟ وی هغه د خیبر زهر مې اوس هم د زړه په رګ کې پراته دي، د زړه رګ راله سوځئ، د هغې اثر مې اوس هم د زړه دا مین وال کې پروت دی، او زما د زړه دا مین وال راله کټ کوي. لیکن پیغمبر معاف کړه. دا ولې؟ ښه طاقت یې و، هر څه یې کولی شو. که یو څو یې دقسې وهلی وی، بیا به چا دا غلطۍ نه کولې، بیا به د پیغمبر سره چا ظلم نه کولې. موږ ته یو مثال مخکې پرېښوده چې زه معاف کول کوم، تاسو به معاف کول کوئ. پیغمبر د کافر معاف کوي، او زه د خپل مسلمان رور نه معاف کوم. پیغمبر یهودی معاف کوي، مشرک معاف کوي، زه خپل د پیغمبر امتی نه معاف کوم، زه زوی نه معاف کوم، زه پلار نه معاف کوم. قسم دې ډېر زامن چې پلار ته خپئ، او دا زوی دي په پلار جرګو کوي، پلار یې نه معاف کوي. دا زوی دي په مور جرګه کوي، مور یې نه معاف کوي. دا رور دي په رور جرګه کوي، او رور یې نه معاف کوي. نه بالکل نه معاف کوم. آها ډېر زورور یې، ډېر طاقتمن یې، ته معافي نه کوې. څه مطلب؟ وجل کې معافي نه کوې، نو را پرزول کې، نو تا د پاسه بل طاقت نشته چې تا به راوپرځوي. ستا د پاسه بل طاقت نشته چې په دې وجود کې داسې بیمارۍ دله پیدا کړي چې په شفا کې او په هغه خانونو کې به ګرځې او جوړېږې به نه. د خدای سره ډغرې دی. رور دې دی چې رور غلطي وکړي او تاله راغی چې زه معافي غواړم، زما د وینې بچې، د مور بچې مې، زما ستا یو وینه را دې خوښه زوی، رور یې دې خوښه، یا زوی دله راغی او ما معاف کا، نصیحت ورته وکړه، بېشک نصیحت ورته وکړه، او ځان ته یې راته رغاړه، بس بیا به نه کېداس. مونږ کې دا شی نشته. پیسه د ډېر خوږ شی دی، خدای ګواه دی. نن سبا
د پیسې دپاره خلک لګیا دي نن رور وجني، د پیسې دپاره خلک لګیا دي نن زوی پلار وجني، د پیسې دپاره نن لګیا دي خلک تره د تره زوی وجني، ماما وجني، خورئي وجني، د ترور زوی وجني، ګاونډي وجني د لږو پیسو دپاره. ما ته بل ورځ یو ځای کې چا خبره وکړه، وي دلته دشمني ده او په هغې کې 7 مړي شوي دي. څو 7 د یو طرف نه بل طرف نه. مې دا دشمني په څو جوړه شوې ده؟ وي دا په 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ باندې دشمني جوړه شو، 7 کسه پکې مړه شو. دا ولې موږ دونه جهالت کې پراته یو؟ دا موږ د خدای نه ولې نه یېرېږو؟ الله خو موږ ته اعلان کړی دی، قرآن کړی دی، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها، چې مسلمان دې قصدن مړ کړ ټول عمر به دوزخ کې پروت دی. او رسول الله مبارک فرمایي وی د جنت او د ځان په میانس کې یو لپه وینه مهایل کوه. یو مسلمان دی یو لپه وینه توی کړه نو ستا او د جنت په میانس کې پرده راغله. موږ د خدای نه ولې نه یېرېږو؟ دا ځان کدن موږ نه منو. بدعمله سړي نه چې سا وځي په کومه طریقه وځي؟ ها وی داسې به تې سا وځي او دی به داسې تړقېږي لکه د جمدي څاروي نه چې بنده سرمن وباسي. ته دا ځان کدن نه منې؟ ته دا قبر نه منې چې د به قبر کې پروت یم، نه مې دا کارخانه پکارېږي او نه مې دا مال پکارېږي او نه مې جایداد پکارېږي او نه مې دولت پکارېږي او نه ټوپک. ته د قیامت ورځ نه منې، ته الله نه منې، ته پیغمبر نه منې چې پیغمبر ته مخامخ به بیا ولاړه. نن سبا خو یو حال جوړ شوی دی، په معمولي خبرو جګړې، په معمولي خبرو تماچه او ټوپک دی، په سیاسي خبرو یو لګي شي بل مړ کړي. نن سبا اکثر جګړې سیاسي دي. یا لکه دا سیاسي لیډران دا ستا په کارېږي؟ قسم په خدای که جنازې له دې راشي، په خدای قسم که جیل ته لاړې که تپوس دې مو کړي، په خدای قسم که د لګوی لم راشي، په خدای قسم چې عدالت ته لاړ شي که جج دله سپارش هم وکړي، دا رور به دې په کارېږي. کټ به دې راوچتوي، قبر به دله دی که نه، خخۍ به دې دی، دوا ته به دې ناستي ده چې چا سره ستا جګړه. کور په کور ما یوه جنډه لګولې ده او تا بله جنډه لګولې ده، او سار چې راوځم هغه ته کنځل کوم هغه ما ته کنځل. دا په کوم طرف خلک روان؟ مولیانو پسې لګیا دي خلک. دا همیشه خپلو شاګردانو ته وایم، همیشه ورته وایم ښایي دې خلکو ته قرآن، ښایي دې خلکو ته د پیغمبر حدیث، ښایي دې خلکو ته حافظان یې جوړ کړې، ناظره ورته وښایې، کوي دې درته کنځل. ډېرې ما ته کنځل کوي، زه به یې بچي ته قرآن ښیم. دې ما ته کنځل ښیي، زه به یې بچي غېږې ته رانږدې کوم، وایم راشي چې بچي نه دله حافظ جوړ کړم. دې ما ته کنځل کوي، زه وایم بچي راوله چې د پیغمبر وارث دی دله جوړ کړم. ته کنځل کوه، زه به د پیغمبر وارث جوړوم د بچي نه. ته بد رد وایه، زه به ستا بچې د رسول الله مبارک سره یو ځای کوم. ته بد رد وایه، کنځل کوه، سپکې وایه، ښځه کنځه، لور کنځه، زه به ستا او د بچي او ستا د خدای په منځ کې جوړ پیدا کوم. تکړه شه. د خپلو طالبانو ته وایم اعرض عن الجاهلین باندې عمل وکړئ. د بدو جواب په بدو مو ورکوئ، د کنځلو جواب په کنځلو مو ورکوئ. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. پام کوه، که هغه راپسې هر څه وایي، سپکې وایي، ډتې وایي، هر څه چې وایي، مو ورکوه جواب. لاړ شه دروازه ورته ووایه چې دا څوک درپسې کنځل کوي، ابه بار روځي، وایي بچې خو دې سار سبق نه راغلی. ته تکړه شه، هر څه چې کې کوه. مونږ به ستاسو بچو ته قرآن ښایو، پرېږدو به نه. مونږ به ستاسو د بچو نه حافظان جوړو، پرېږدو به نه. مونږ به ستاسو د بچو نه د پیغمبر وارثان جوړو، پرېږدو به نه. مونږ خو قسم په خدای علم تاسو سره ستړی شو، ورونو علم ستړی شو، ستاسو دپاره د مونږ نه ستړی شو. که عمره کې نو تاسو ته دواګانې دي، که په حج کې نو دې تاسو ته دواګانې دي، که د درس نه پسې نو خدای د پیغمبر امت تاسو ته دواګانې دي.
که منځي نو تاسو ته دواګانې دي، که د شپې چې ته پاسو نو تاسو ته دواګانې دي. علمو تاسو سره خلاص شو، تاسو مړه کندل کوئ مولیانو. بس ستاسو بچو ته زموږ له خلاص شو، ستاسو دپاره زموږ مولیان لګیا دي، غریبانان خیر غواړي. خیر چنده څه شی دی؟ خیر ستاسو له بچو دپاره مدرسو والا لګیا دي، په کوڅو کې ګرځي چنده راکړئ چنده راکړئ. څه پې کوي په دا چنده باندې؟ ستا بچو ته قرآن ښایي، ستا بچو له استاد نیسي هغه له تنخوا ورکوي، ستا بچي ته پکې چالو کوي هغې له بل ورکوي، ستا بچي له دریالي او کوړ ولالي، ستا بچي له قرآن. دا ولې موږ بې انصافه شو؟ مفتو کې خلک نه وي، ټول لګیا دي په فیسبوک باندې، مولیانو پسې کنځلي دي او کنځلي دي او کنځلي دي او بدرت کوئ کنځلي چې څه کوئ کوئ. زه بیا هم ستا خیر خویم، زه بیا هم تا ته نیغه لار ښیم، زه بیا هم نه غواړم چې تا نه د سنکدن په سخته وځي، زه بیا هم نه غواړم چې په قبر کې دې تو ډبولی شي. زه وایم چې ستا د بچي نه حافظ جوړ کړم چې په قبر کې د ایمان او د عمل رڼاګانې ولګي. زه نه غواړم، زه بیا هم نه غواړم چې ته دوزخ ته لاړ شې، زه نه غواړم چې د پیغمبر امتي دې دوزخ ته لاړ شي. زه وایم چې تاسو جنت والا جوړ شئ. زمونږ خو په جنازو کې، په جمعو کې، په اخترونو کې، په روغو کې ړس کړی شو چې خدای ته وګورئ منځ کوئ، خدای ته وګورئ د پیغمبر په نقش قدم لاړ شئ، خدای ته وګورئ شیطان په نقش قدم مه دی. دې کې زمونږ څه مقصد دی؟ تا د خدای سره جوړومه، تا د دوزخ نه بچ کوم، ځان هم بچ کومه، تا هم د دوزخ نه بچ کوم. لیکن ته په دې کې مونږ ته کنځل کوې. کوا یو کار به کوم، دلته اسم نه وایم، دلته په دې ایت عمل کوم چې خذ العفو معافیه، دلته په دې عمل کوم وامر بالعرف چې خلکو ته نیکي بیان کا، دلته په دې عمل کوم چې واعرض عن الجاهلین جاهلانو نه مخ واړوه. لیکن د قیامت په میدان کې دې نه پرېږدم، هلته د خدای په دربار کې او د پیغمبر مخ کې به دې د مرۍ نه بیا رانیسم. هلته به وایم چې الله ما ستا دین درته بیان او د کنځل کړ، الله ما خو د ده نه د پیغمبر وارث جوړو، د ده د بچي نه مې د پیغمبر وارث جوړو، الله ما خو ده ته د جنت لاره خوله او د دوزخ نه مې بچ کو. خو الله ده نه دی منلې، ما ته یې کنځل، زما ښځه یې کنځلې ده، زما لور یې کنځلې ده، زما د طالب او زما د ملا سپکه یې ویلې ده. د پیغمبر مخکې د خدای په دربار کې به دې بیا د مرۍ نه نیسم. ولې داسې کوو؟ دا موږ وشو څه؟ دا موږ ولې لیونیان شو؟ زمونږ مولیان هم لیونیان دي، بعضې ځان ته به یې میک لګولي او په کوټه کې به ناست دی او ملا به مولا پسې لګیا، مولا به د مولا بېعزتي کوي. عوامو ته مولا ولې سپکې یا ظالمه؟ د عوامو مخکې د علماو بد ولې وی ظالمه؟ راشه یو خبره کوم، ما کې به د دنیا غلطې زما د سپینه جامه تاسو ته لرې دی نه سپینه ښکاري، خو که رانږدې شو داسې ام قتل نو په ده به نري نري داغونه به ما ته که رانږدې شو نو ما نه به د دنیا غلطی کېږي، زه به د دنیا ګناهګار یم. نو چې ته زما بد یو بل ته وی نو ښه نه ده چې ما ته وي او زه ترې معافي غواړم، توبه وباسم. ما کې غلطي ده نو ماله راشه پیاله چای در باندې وڅښم، جنګ در سره نه کوم، ماله راشه ډوډۍ به هم در باندې وخورم او ما ته ووایه چې تا کې دا نقصان دی صاحب دا مه کوه. که ما کې ایمان او د پیغمبر د سنت او د قرآن خلاف یو عمل یې زه به ستا مخکې توبه وباسم، زه په دې باندې لوډ سپیکر توبه وباسم، یا به زه مسلمان نه یم چې د خدای او د رسول خلاف کوم. او که نه ته نه پوهېدې نو زه به دې پوهې کړم، نو ما ته به د رولولی په شکل کې کښېنو که نه، تم مولی او زه مولی، تم د رسول الله مبارک امتی زم یم، تم وی زه د قرآن خدمت کوم زم د قرآن خدمت کوم، تم وی زه د پیغمبر د سنتو خدمت کوم زه وی زیم کوم، نو دواړه به کینو سره کنه. راشه پیاله چای به وڅښو، ډوډۍ به در باندې وخورم، په تندي به دې ښکل کړم، په مینه به د دین خبرې وکړو، ما به یا پوهې کړې یا به تا پوهې کړم. نو کار دې سره چې ته په ممبر کښېنې او ځان ترې ډبل میکونه لیکلي دي او د ما بد وی مولیانو کې شته. کار دې څه دی چې یو ملا به بل ملا پسې لګیا دی، ډبل میکونه لګولي دي، بل پسې لګیا دی، بل پسې بل پسې او عوامو ته دا ملا سپکې. نو چې ته ما عوامو ته سپک کړې نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني، وایي دا ټیک نه دی، دا غلط سړی دی. نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي خدای ته وګورې یو بل سره کښېنئ، د مینې په ماحول کې یو بل سره کښېنئ. قسم په خدای که دا د پیغمبر طریقه وه،
قسم په خدای که دا د صحابو طریقه وه په محبت یو بل سره کښېنئ د یو بل چای وڅښئ د یو بل ډوډۍ وخورئ او دیني مسلې بعضې داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف دی په هغې سړی کافر او مسلمان نه جوړېږي هغه خو ترې منځه وباسه خو که کوم د کفر او د ایمان خبرې دي نو کښېنئ یو بل سره یو بل پوهېږئ امت نن په انتشار کې پروت دی یو پسې کندل بل پسې کندل سیاسي لیډر یو پسې کندل بل پسې کندل په سټیج د یو بل لورې او خویندې یادېږي دا د پیغمبر طریقه وه ته د پیغمبر امتي رسول الله مبارک ته خو الله اعلان کړی دی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین عفو نه کار والا خلکو ته نیغه لار وښایه خلک په نیکۍ پوه کا او چې کوم جهالت کوي د هغې د پاسم جواب مو ورکوه اعرض عن الجاهلین جواب مو ورکوه سپېړه درنه وباسي ته مو وباسه ته د خدای سپېړې ته یې پرېږده چې خدای پاکي ووایي چې پته ولګي غیبتونه دي او بهتانونه دي او په تاسو کې هم دی په موږ کې هم دی بل شی نشته د بل عزت زموږ نشي پېرزو چې دا ولې دله خدای عزت ورکړی دا دله مال خدای ولې ورکړی دا سپینه جامه ولې چي دا موټر یې ولې دی دا کور یې ولې دی د اجره یې ولې ده دا دوه څلور نوکران ورته ولې ناست دي قسم په خدای که دا رچا بدي شي دا ښه شی شي ته وزغمې زه د پیغمبر امتی د پیغمبر دې ته وایي امت اجابت چې هغه د پیغمبر په طریقه او په نقش قدم عمل وکړي د فتح د مکې سفر دی فتح د مکه فتح کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکې ته رانږدې شو د حضور پاک یو دوه خپلوان دي د یو نوم دی عبدالله ابن ابي امیه د بل نوم دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب یو یې د تره زوی دی او بل یې د ترور زوی دی او دا د حضور پاک د ماشوموالي دوستانه دا لکانې دوستانه چی که نه دا چې په لکانه کې یو بل سره دا لوبې ټوکې کړي دا ډېره خوږی د ماشوموالي دوستانه یو ترور زوی تره زوی او د ماشوموالي دوستانه دا دواړه کافر او رسول الله مبارک ولا دعاګانې کوي یا خدای زما د ترور هغه زوی عبدالله زما د تره دا زوی ابو سفیان یا خدای دا خو مسلمانانو کې هر وخت به ولا دعاګانې کولې هر وخت به دعاګانې کولې نو دعا خدای قبلې خو بعد وخت یې ورکوي چې د مکې د فتح سفر دی او رسول الله مبارک مکې ته نږدې شو دغې دا دواړه را روان دي پیغمبر مبارک له راځي د ایمان په نیت مسلمانې صحابه خو پوه شو دغه دی چې رسول الله مبارک له صحابه راځي ابشر د الله رسوله مبارک خوشحاله شه وایي څه چلو شو وایي هغه چې تا وله په تاجودو کې جړلي دي او تا وله دعاګانې غوښتې دي او تا وله الله ته زارۍ کړي دي هغه دواړه را روان دي مسلمانېږي وایي څوک من هما وایي عبدالله ابن ابي امیه او ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب خو چې دی ورته ووی رسول الله مبارک او فرمایل وایي دا ما ته رانږدې نه شي د دوی ایمان نه قبلېږي صحابه حیران شو الله رسول اوسه پورې دی ولا د خدای په دربار کې دعاګانې کولې اوسه پورې دی ولا الله ته جړاګانې کولې اوسه پورې د دوی په کفر خفه وي ایمان پسې دی ولا جړل اوس وایي توبه نه قبلېږي وی دا ما درانه ولی د دوی توبه نه قبلېږي هغو ته چې وی مه راځئ ولې وی رسول الله مبارک ډېر سخت غصه دی او خفه دی او چې توبه نه قبلېږي هغې وی مونږ د زړه نه ایمان راوړی دی بس مونږ خدای یو منلی دی او رسول الله مبارک پیغمبر منلی دی که ایمان قبلېږي او که نه قبلېږي مونږ بس ایمان راوړی دی واپس نه صحابه راغی جرګې شروع شي یسه مهرباني وکړو معافي نه معاف بل راغی الله رسوله حضرت ام سلمه راغله دا د عبدالله خور وه حضور پاک ته کېناسته ام المؤمنین ده وی ګوره د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې پردي دې معاف کړل او خپل نه معاف کې
اوسه پورې دی ولا دعاګانې کولې، اوس چې ایمان راوړي اوس یې نه معاف کې. وی ام سلمې واوره ما سره ذاتی چا چې بد کړي دي ما معاف کړي دي، ذاتی چې چام بد کړي دي ما معاف کړي دي. واقعي پیغمبر مبارک چې انتقام اغشتې د خدای لپاره اغشتې، ذاتی انتقام یې نه دی اغشتې، چېرته یې نه دی اغشتې، ما معاف کړي دي. یو سړی ولا په یو جهاد کې یو باندې سي راغی او رسول الله مبارک صادر یې ونیوه او دامره زور چکې ورکو چې د پیغمبر علیه السلام په دې سټ د هغې صادر چاپه جوړه شوه. وی مال نه راکې او خلکو له ورکې. رسول الله مبارک مسکې شو، ورته اړو غږې مسکې شو. وی که د دې ځنګل د اون عمره مال را سره وي که نه، قسم په خدای چې دا مې در باندې ټول ویشه. صبر وکړئ لږ که نه تاسو تلوار کوئ. نو ذاتي که ما سره حالانکه یو باندې سي که څپېړی ورکړی و چې هېڅ په نه ما ذاتي چا سره روانه نشته. ام سلمې دا یو چې دی د ما پسې شعرونه جوړ کړي دي او زما ذات نه زما پیغمبری پسې زما خدای پسې زما قرآن پسې د شعرونه جوړ کړي دي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې خو د شعر و شاعرۍ زمانه وه، نن هغه لوستلي کېږي او خلک بد وایي. او دې بل ته ما ووی چې ای د ترور زویه، تا ته پته نه ده چې د رښتون یم دروغجن نه یم، تا ته پته نه ده ما چې ته دروغ ویلی دي، ته ما او ما ماشومان لوی شو، نو زه د خدای پیغمبر یم، د خدای نیکبخته ولې نه منې؟ دا قرآن خو زما خبرې نه دي، دا خو د الله وحی ده. وی ده راته څه وی؟ ده وی دا خو لا دا دي که نه که الله پاک د اسمان نه زما په نوم خط راولیږي او په هغې کې لیکلي چې دا زما پیغمبر دی، وی منه، او خط را رواني راشي او زما لاس له راورسي نو بیا دې نه منه. زما د خدای بېعزتي کړې دا نه منه. یو جرګه قبوله نه شوه. دا دواړه رال ام سلمې له وی څه وکړو؟ یو کار وی د حضور پاک شان ما ته معلوم دی، غصه خو چې بنده مخامخ شي بیا غصه ختمه شي. تاسو داسې وکړئ چې دواړه ورشي او رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېږئ، دی به دنه مخ اړئ نو داسې ورته وشئ، که دې خوا یې مخ واړو دی بل طرف ته راته وشئ، که داسې مخ واړو اخوا ورته وشئ. او یو ایت ته ته ویمه ده ووایئ، هغه ایت ته تخیل چې د یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام ته ویلي و. د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام کوی کې وغورځاو او چې وروستو پته ولګېدله نو ملامت و چې دا مو څه کړي دي، پلار ته خو یې هغه شر مخ خوړلی دی. هغه آیت به درته وویم، هغه ورته ووایئ، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. د یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام ته څه وی؟ زمونږ د په خدای قسمې چې تا له خدای په مونږ بهتري را کړې ده، تا له خدای په مونږ عزت را کړې دی، مونږ که تکوي کې غورځولې مونږ غلطي کړې ده. ورشه دا ورته ووایه. نو دوی رالل چې پیغمبر مبارک ته کېناستل، مخې دې داسې واړه، چې دې خوا رالل داسې مخ واړه، چې دې خوا رالل داسې مخ واړه، چې دې خوا رالل وایي د الله رسوله تالله لقد آثرك الله علينا، زمونږ د په خدای قسمې چې ته الله په مونږ کې غوره پیدا کړې، ته پیغمبر یې مونږ وبتیا وین كنا لخاطئین. اکه مونږ څه زیاتي کړې دي، مونږ غلطي کړې ده. فورا د پیغمبر مبارک په زړه کې رحم جوش شو، فورا دی آیات عمل وکړو، فورا رحم جوش شو. لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، چې څه یوسف علیه السلام رونو ته ویلي اقې اوې وی زه اس ملامتیا در باندې نشته، زه معاف یې، خدای معاف کا. دی باندې عمل وکړه. که یو سړي غلطي کړې او راشي او خپل جرم مني او تا ته کېناسته او تا ته ما معاف کا، وی زه به چې معاف یې، نصیحت ورته کوه. او یو ځل یو کتاب کې مې پخوا لیدي دي، اوس رانه یېر چې په کوم کتاب کې مې لیدي دي، خو ډېره موده مخکې کلونه مخکې مې یو جزیه او دې کتاب کې لیدلې ده چې وی فرعون او ابلیس یو بل سره ناست. دا ابلیس ورته وایي چې ته ما پېژنې فرعون؟ وی نه، وی زه ابلیس یم د انسان په شکل.
نو دا ابلیس د فرعون ته وایي یا لکه فرعونه زما ستا نه به زیات د خدای سپېره بل څوک لعنتي د خدای نه لري. فرعون ورته وایي نه بالکل نشي. ابلیس ورته وایي زه خو خدای ته مخامخ ولاړ یم او الله راته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړو ما ویې نه کړو. ما خو خدای ته مخامخ چیلنج ورکړی دی چې ستا دا څومره بندګان دي یو به رانه جنت ته نه ځي. د ښي طرف نه او د ګس طرف نه د هر طرف نه به پې حمله کوم خو دوزخ ته به یې غورځوم. ما خو خدای سره جګړه کړې ده. ما نه دوی بدبخته بل کم دی. فرعون ورته څه وایي ما د خدایه دعوه کړې انا ربکم الاعلی. نو زما نه لوی بدبخته بل کم دی او د خدای د پیغمبر د موسی علیه السلام سره مې جګړه شروع کړې ده. زما نه لوی بدبخته بل کم دی. یو وایي زه لوی بدبخته یم یو وایي زه لوی ابلیس ورته وایي یو کس داسې دی چې هغه زما ستا نه ډېر بدبخته دی. زما ستا نه د خدای په نزد د خدای لوی دشمن دی. زما ستا نه زیات دی. فرعون ویې بس وکړي ستا نه به هم زیات دي او زما نه به هم زیات سپېري. ویه څوک دی؟ ویه هغه کس دی چې دله یو مظلوم یو سړی راشي هغه سړی دی چې دله څوک جرګه راولي او ورته وایي چې د الله په خاطر ما معاف کو دی بیا هم نه معاف کوي. خدای راته پیش کړي چې د خدای په خاطر ما معاف کا دی بیا هم نه معاف کوي. نو ته به د قیامت پر ورځ الله ته څه ووایې چې الله ما معاف کا. ته 50 روپۍ نه معاف کوې ته 1000 روپۍ نه معاف کوې ته معمولی یو سپېړه نه معاف کوې او تا چې شرک کړی دی او خدای ته سجده وباسې نو خدای راته معاف کوي. عمل به کوو ښه مونږ ټول د رسول الله مبارک امتیان یو. څه به کوو؟ عمل به کوو. عملي به رضا نه جوړو. په معمولي خبرو به یو بل پسې جګړې نه کوو. په فیسبوکونو به د نن نه پس یو بل پسې کنځلې نه کوو. د یو بل بد به نه وایو. د پیغمبر مبارک د امت سپکاوي به نه کوو. کوشش به کوو چې امت په یو څیز متفق او متحد شي او که چا د سره زیاتې وکړه خدای ته پرېږده. ستا به څه سپېړی ستا به څه سپېړي چې ته سپېړه وباسې الله ته پرېږده. الله سپېړه مضبوطه ده صبر ورته کوي خو چې وله ورکړي په خدای قسم سانټی پې وړي بیا څوک ټینګولی نه شي. او چې د نه معافي وغواړي چې د معافي وغواړم بیا د معافي یو څیز په زړه کې شته دا چې که هغه د نه معافي وغواړي نو خلک څه وایي وایي دا خلک به وایي چې ما پې کړ. دا ټکې راځي که نه راځي؟ وایي د پرون زه کنځلې موضوع مال یې سپېړه را کړې ده اوس که یو بخم خلک به څه وایي؟ د هغې جواب بلوه. په ترمذي شریف جلد ثاني کې یو حدیث دی پیغمبر مبارک پہ قسم خوری د حضور پاک خبره بے قسم مونږ له دلیل دی چې خدای وته صادق او مصدوق وي نو دی کې دوی مکم نه راځي رښتونه. لیکن پیغمبر مبارک په دریو سیزونو قسم خوري. وی دا په قسم خورم یو په دې قسم خورم چې په سوال به مال نه زیاتېږي. ته به دکانونو کې خلک ګرځي سوالونه کوي دې کې به مال زیاتېږي نه. که مال ډېر هم شي برکت به پکې نه. ټول عمر تر مرګه پورې به خیرات خور او خلکو ته به لاسونه نیسي. نمبر 1. نمبر 2 قسم خوري حضور پاک چې صدقه به مال کمی نه. صدقه چې څومره ورکړې مال به دې زیاتېږي. ګنې ځکه انت یو کار وکړه سخت خال ته زکات ورکړه نو چې سخت کال پورا زکات چې نیمګړی نه سخت کال تا 1 لک روپے زکات ورکړه که کال لدې 2 لک ورنه کراشه زب جوړ کړ راشه مزه زرا سره حساب کتاب کوم ما ته پر اوس کال مې زکات لاک ورکړو او سخت کال خو ما زکات هغه ورنه کړ زه جرم در کوم زه جرمانه د ته زمانه راشه چې سخت کال دې لاک ورکنو کال لبه د 2 لک او 3 لک زکات ورکړي خو پکې دا شرط چې پورا زکات ورکړي او د الله د پاره ورکړي ریاکاری پکې نه. صدقه ته ورکړه چې کال زیاتېږي مال کنه زیاتېږي. پیغمبر په قسم خوري
او دریم وی چې کوم انسان د الله دپاره عاجزي وکړي، د خدای دپاره څوک ته معافي وغواړي او دی وي ما معاف کړې، د خدای دپاره دې سر ښکته کړي او عاجزي وکړي، پیغمبر وایي قسم خورم چې دله به خدای عزت ورکوي. نو ته وایې دا خو که ما معاف که نو خلک به څه وایي؟ خلک به خپل کار کوي، د خلکو خبره به پرېږدو، بیا به راشو پیغمبر له پیغمبر امتیان به د هغه په خبره به عمل کوو. نو الله پاک قرآن شریف کی فرمائی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اے خالد ابن ولید دا برکت نه په احد کې اویا صحابه شهیدان شوي دي. سو اویا کم صحابه چې پکې حضرت حمزه غوندې شخصیت رضی الله عنه، اویا صحابه شهیدان شوي دي په احد کې د خالد ابن ولید د لاسه. او جبل التنعیم سره د فتح د مکې په سفر کې 180 کسان د سره گرفتار شو. یو سل اتیا سمه موقع وه، صحابه غونډو نیول او رسول الله مبارک له راوستل، او د صحابو نیت دا و چې دا ټول سر قلم کو خپل ارمان پې ورجو. رسول الله مبارک معاف کړو پرېږدي، ایمان یې نه دی راوړی او بیا معاف کړل. هغې برکت بیا وروسته راغی که نه، هغه خدای ټول مسلمانان. خذ العفو وأمر بالعرف، د عفو نه کار ده، د عفو لمن ټینګه ونیسه. ولې ته د خدای نه معافي غواړې او څوک دله راغی چې ما معاف کړې زه معافي. وأمر بالعرف نصیحت ورته کوه، ښه ټیټ ورته کوه، وأمر حکم ورته کوه، داسې بیا مه کوه. وأعرض عن الجاهلین، او که د دې نه پس هم څوک جهالت کوي مخ ته اړوه، خدای ته پرېږده. زمونږ د سیرت د حضور پاک مقصد د بیان د سیرت څه دی؟ دا دی د مولا بمزان کې دا صفت پیدا کول غواړم، ته به پیدا کې. هر سړی به دا کوشش کوي چې په ځان کې دا صفت پیدا کړو. بس غم بل دی که نه، ځان ته څه دا ګوته چې داسې بل ته نیغه کړمه نو دا څلور مې ځان ته رانیولي دي. غم دا دی چې هر سړی په بل کې عیب راوباسي او خپل عیب ته نه ګوري. دا لوی غم دی. هر سړی د بل عیب ته ګوري چې د کې خدا عیب دی، او ځان ته نه ګوري. ته د شپې چې څملې ته سوچو که چې ما کې څونه عیبونه دي. ځان ته هم نصیحت پکار. زه خو د ټولو نه مخکې ځان ته نصیحت کوم. زه خو یم که ما کې څه عیب وي، وره مسلمان د مسلمان شیشه ده، المؤمن مرآت المؤمن. او ما ته چا کور ته راغی او ما ته ووایي چې تا کې خدا عیب دی، په خدای قسم دا نه به وباسم، قسم مې درته وخورم. او شته راکې ډېر عیبونه او ډېر ګناهونه دي د الله په دربار کې چې هغه زما او د الله سره دي. الله په دربار کې سوال کوم چې خدای د دې عیب نه مې خلاص کړې، خدایه د دې ګناه نه مې خلاص کړې. دا خو ډنډ دی، د ډنډ په غاړه چې ګرځې څوک د ګناه نه کم دی خلاصېدی شي. د الله نه به سوال کوم، دعا وکړو. یا الله مونږ د هر قسمه فتنو آفتونو نه په امان کې وساتي. زمونږ دلته په دې نږدې محله کې د میروزو کندي په دې محله کې د اکرام الله جي صاحب ورور جان استاد وفات شوی دی پرون. خو زه ډېر لرې وم، ما ته ټلیفون بیا ډېر وروسته شو چې زه را رسېدی نه شوم. او جان استاد ډېر نیک سړی و. عبیدالله استاد یې خدای پاک وبخي، په خپل یو ډېر نیک سړی و، نیک انسان و، د هغه بچی و او ډېر نیک سړی و. په دې جومات کې ډېره موده امامتي کړې ده. او ډېر صالح انسان و، ډېر صابر انسان و، بې جګړو انسان و. د زړه دعا ورته وکړئ جان استاد ته چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او ډېره بیماري غریب تېره کړه چې هغه بیماري وله الله د آخرت د ګټو ذریعه وګرځوي. خدای هغه بیماري وله د الله د ګټو ذریعه وګرځوي د آخرت. او خدای وارثانو له اکرام الله صاحب دي د هغوی ټولو بچو له صبر ورکړي. عبیدالله استاد سم دور کې ډېر نیک سړی و چې خدای پاک هغه هم وبخي. زموږ ټول مشران الله پاک وبخي. بامبخیلو د کندي د نوید مور وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې وبخي. د میرې امرود بچا وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې وبخي. هاي سکول کورونو یو ولک وفات شوی دی. دا چې څومره وفات شوي دي نو د جان محمد د میروزو ښه او دا د ټول خدای پاک وبخي، الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي او د ټولو وارثانو دې خدای پاک صبر ورکړي.
پیشو ته تل څنګه دي خو دې که نه مګو دپاره ساته پیشو که سړی په دې خیال په کور کې ساتي چې د مګو اپریشن به کوي او نو خیر دی کور کې مشکلات دي او بعضې بیماران د الله د مشکلات په خیر بدل کړي او دا بل دی یو ملګری مختیار خان بیمار دی الله د روغ صحت ورکړي څومره بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي څومره قرضداران دی الله قرضونه اخلاص زمونږ بعضې دوستان دي د ډېر لرې له ځای نه راغلي دي زمونږ یو دوست جمعه د جي صاحب ډېره موده پس ما سره ملو شوی دی اکثر مدینه منوره کې پاتې کېږي هغه ته دعا وکړئ چې خدای پاک یې خوشحاله کړي او خدای پاک خیر او برکت نصیب کړي نور چې څومره زمونږ دوستان دي الله د ټولو که دلته اکثر مسافر دي غریبانان خدای د ټولو د خیر او د برکت زندګۍ نصیب کړي او یا الله ته زمونږ نه راضي شي خدای ته زمونږ نه راضي شي او تم د دنیا او د آخرت د فتنو نه او د آفتونو د مصیبتونو نه پامن کې وساتئ الله د رسول الله او باره د امت په منځ کې اتفاق پیدا کړي خدای کله چې یو بل سره روانې دي په کورنو کې دي په ګاونډونو کې دي په رشته دارۍ کې دي الله هغه ټولې په خوشحالو باندې بدلې کړي ټولې په خوشحالو باندې بدلې کړي او یا الله که څوک مریضان دي دلته یا په هسپتالونو کې الله روغ صحت زموږ یو بل ملګری دی د هغه په دې حیات آباد کې دی یو قاري صاحب دی قاری محمد الله دا هغه رور دی قاری صاحب هغه په هسپتال کې پروت دی آی سی یو کې دعا ورته وکړه چې الله وله شفا ورکړي الله ته وله شفا ورکړي روغ صحت وله ورکړي خدای چې څوک پریشان حالې پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي زموږ د جومات ته چې د لرې لرې ځای نه کوم ملګري را روان دي الله په یو یو قدم ولا اجر ورکړي ته رانه راضي شي برحمتک یا ارحم